دغه ولي شادي حال چې د غرونو په منځ کې یو طرف ته هم غر بل طرف ته هم غر ښه مزیدار ښایسته ځنګل او د سیل ځای هم دی او موسم هم ډېر مزیدار دی. دا بیا مین انټرنس دی د ولي شادي حال سره چې کوم کومې کمرې دي ښه کلاو کمرې دي. دا کمره ورسره چې کوم اے سی لګېدلی دی. بیا که دلته موږ واشروم ته راشو نو ټپ پکې لګېدلی دی. د ټپ سره چې کوم دی انګلیش کموډ هم دی او انډین کموډ هم دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو دا تاسو ګورئ ولي شادي حال چې دا زمونږ د اسرار ولي شادي حال دی. او دلته پروګرام اول به موږ د شادي حال دننه وګورو. تاسو وګوره ډېر ښایسته حال دی. بهر ورسره چې کوم لاندې د دې حال نه چې موږ بهر وځو نو دا بیا کار پارکینګ دی. او خو د دې حال چې د ټولو نه کوم زبردست دغه دی نو هغه دا دی چې نن سبا په شکال دی او دا مخامخ چې تاسو ګورئ د شاملی ښایسته کلی دی او دا ډېر زر چې کوم دی نو آباد شو. دلته به مخکې کاریزې وي د سړي سترګې به چې کوم دی نو برېښېدې او په دې وخت کې به نور هېڅ هم نه و. که فصل به و هم نو چې هغه به لرې کړو نو کاریزې به کارېدې. خو اوس د ونو په یو جرمټ کې په ځنګل کې چې کوم دی نو دا شاملی ده. د دې نه اخوا چې مونږ ځو نو هغه طرف ته دریای سوات یو ډېر پاک ښایسته نظاره چې کوم دی نو دریای سوات پیش کوي. او دغه که مونږ لږ رانږدې کړو نو په دې مینځ کې بیا دغه زمونږ ګوړهګټ دی د درې غرونو دغې نه خوا بیا ښه موضوع ده او دغه ملکن یونیورسټي چې کوم دی نو هغه ښکاري. او که مونږ بیا په دې طرف باندې لږ داسې راتاویږو دې طرف ته نو دا پخوانی دمکوټ چې یو ډېر تاریخي د ګنداره تهذیب تاریخ چې کوم دی نو هغه لري. دا هغه غرایزه سلسله ده او د دې سلسلې نه وړاندې چې کوم دی نو هغه چرچل پیکټ ته خو چونکې هغه د دې ځای نه نه ښکاري خو دمکوټ چې کوم دی د دې یو خپل تاریخي حیثیت دی. او دلته بیا ګورمنټ او ویکیشنل کالج د هلکانو هم او برای خواتین چې کوم دی نو هغه هم شامل دی. او بیا چې موږ دې طرف ته راځو نو دا یو بله ښایسته نظاره ده. دلته بیا په دې کې د دغه شاته چې کوم دی دا سره هم کار پارکینګ دی. خو دلته را تاسو ونې ګورئ چې دا د نښترو ونې دي د دې حال نه مخامخ. او بیا که مونږ پسې چې کوم دی نو نور اخوا ځو تاسو دغه روډ طرف ته ځو دغه دمکوټ غریزه سلسله یو ځلې بیا د ولي شادي حال کوم چې په بډوان روډ باندې دی چې د دې تاڼې سره د روډ راګرځېدلی دی دا حصه ده. دا بیا د ولي شادي حال چې کوم دی نو هغه دا سایډ دی. یو سایډ چې کوم دی نو هغه دا دی او بل سایډ چې کوم دی نو دا یو سایډ دی د شادي حال او دا بیا چې کوم دی بل سایډ د چرته لکه ناوې چې کوم دی نو هغه کینی. خو دغه پکې چې کوم دی نو بیا کچن دی او دغه کچن نه دا پخلی تاسو ګورئ چې راځي او دا خلک یې خوري. دا د دې ولي شادي حال چې کوم دی نو د هغې فرنټ چې کوم مین ګیټ دی د مین روډ نه د بډوان روډ نه دې لار ته چې کوم دی نو دلهن لار لکه د ناوې د تګ لار چې کوم دی نو هغه ورته هم ویلی کېږي. او بیا چې موږ بهر راوځو نو څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل دا ګڼ ځنګل دی. دا بډوان روډ دی او په اخوا باندې د اخوا تلی دی او دې طرف ته دا بیا ځنګل دی. دا روډ چې کوم دی په دې سایډ باندې چکدرې ته تلی دی. او دا د ولي شادي حال د بهر نه یو منظر ښایسته د ولي شادي حال سره چې کوم کومې کمرې دي ښه کلاو کمرې دي. دا کمره د زموږ صاحبان پکې اوس په دې پروګرام کې روټۍ ته ناست دي. دا ورسره چې کوم دی نو صوفه پرته ده. دغه چې کوم دی نو بیډروم دی سنګل بیډ کمره ده. ټي وي پکې لګېدلی دی او ښه ټیک ټاک مطلب دا چې د 5 سټار کمرې دغه ورکوي. ورسره چې کوم دی نو اے سی لګېدلی دی. بیا که موږ واشروم ته راشو نو ټپ پکې لګېدلی دی. د ټپ سره چې کوم دی انګلیش کموډ هم دی او انډین کموډ هم دی.
کلاو واشرومونه دي او ټب او دغه پکې دا سیز دی دا پکې په خپل ځای باندې چې کوم دی نو یو ډېر ښه سهولت ته چې خلکو ته ورکړی شوی دی دا بل بیډروم دی چې په دې کې چې کوم دی نو یو بیډروم دغه د دوه پکې چې کوم دی نو سنګل بیډز دي ډېر لوی بیډروم چې کوم دی نو په دې شادي حال کې موجود دي دا د ولی شادي حال چکلرین چې کوم روډ راغلی دی دا بیا بل سایډ دی او دغه شانته کومګ بیا راته ویږو داسې دی ښایسته منظر ته یو ځلې بیا دا چې کوم دی نو مین انټرنس ته چرته چې ګاډي چې کوم دی نو لکه دا ودرېږي او دلته کې بیا دی دلته دا دوه مزیدار آسونه هم چې کوم دی نو لکه دا دلته کې ودرولي دي او دغه حال چې دی نو دا ډېر یو ښایسته ماحول لري یو ډېر زبردست ماحول لري میلمانه چې کوم دی زموږ دا روان دي دغه ولی شادي حال چې د غرونو په منځ کې یو طرف ته هم غر بل طرف ته هم غر ښه مزیدار ښایسته ځنګل او د سیل ځای هم دی او موسم هم ډېر مزیدار دی د شادي حال نه چې د باډوان روډ باندې ځې نو دا بیا یو خوندوره نظاره مخکې راځي چې هغه دې شادي حال ته څوک هم راځي او واده له کویدل له یا بل څه پروګرام له نه هغې د دې نښترو سره سره چې کوم دی نو دلته مخکې په ډېره لږه فاصله باندې چې کوم دی نو دا د دریای سوات نظاره چې کومه ده هغه د دې ځایګي نه ډېر په ښایسته انداز کې چې کوم دی نو هغه کتی شي دا دریای سوات چې کوم د دې ځایګي نه چې کوم دی ډېر مزیدار او په نظر باندې راځي دا د دریای سوات نظاره د بټخیلې طرف ته هغه چې کوم دی نو بیا د بټخیلې ښایسته دغه دي دا شولو خو اوس لاړه ټولې آبادۍ شوې په هر حال دغه پکې چې کوم دی د شولو یو مزیدار غونته کې ټل د دریای سوات د ښایسته نظارو سره چې کوم دی نو دغه د شولو یو مزیدار غونته کې ټل چې ورسره بیا موټروی هم ده اخوا بیا الړن دی دا په نظر راځي او دغه شان دا یو ډېر ښایسته او د زړه راښکونکي مناظر دي چې هغه د دې ځایګي نه چې کوم دی نو خلک لیدی شي خوندونه ترې اخیستی شي خپل بچي او ماشومان چې کوم دی نو هغه راوستی شي او د دې ځایګي د یخو هواګانو نه خوندونه اخیستی شي